الرحیم. نن څلرم حصه چې کوم د ذوی الفروز دا موږ وایو هغه لمسۍ ده، فوتي په اردو کې دې ته وایي. د دې درې حصې دي: ثلثان، نصف، سدس. ثلثان چې کوم دي څه معنا چې یو شی ته تقسیم کې درو حصو لره، په هغه درو کې چې کوم دي هغه دوې حصې، هر حصه چې کوم دغه یو ثلث دی، نو دوې حصې چې سملا کې دا دوه ثلثه سلو، نو 2/3 موږ په قدیم میراث کې دې ته ویل. جدید میراث کې مسله د 24 جوړیږي، هر مسله بس مشکل نشته. په جدید میراث کې اسانه خبره ده چې هر مسله د 24 جوړیږي. بیا په دا میراث کې څه دی، جدید کې دوه طرز دي، یو خو موږ د اشاریه والا وایو، پای کې مسله د 1 جوړیږي، او یو چې کوم دی هغه د ملک بشیر احمد بګوي صاحب دی طریقه ده، پای کې بیا هر مسله د 24 جوړیږي. که تر 24 کمه سوله رد ده، که تر 24 زیاته سوله عول ده. بس مختصره طریقه ده. او په هغه اشاریه په طریقه کې بیا مسله د 1 جوړیږي، که تر 1 څه کمه سوه حصه، معنی چې حصې دې ورکړې ذوی الفروز لره، بیا هم چې کوم دی هغه حصه پاته سوله، نو رد دې ته ویل کېږي. او که چیرې تا تقسیم کې 1 او هلته چې کوم دی هغه زیات حصې زیاتې ولاړې، وینې 1.25 حصې چې کوم دی هغه ولاړې، یا 1.75 ولې دا رقم، نو بیا هغه مسله د عول ده. نو اوس موږ د لمسۍ حصه وایو. ثلثان هغه وخت کې وړی سي، ګوره دا بیا 2 لیکلی ده، د هغه وروسته بیا دا کوږ نشان څه دی، د پر ملا چې 2 لیکي سره کډه سوي دي، ده ته په انګریزي کې ګریټر وایي، معنی 2 یا د 2 څخه زیاتې وي. دا ته شرط وجودي موږ وایي، چې معنی شرط وجودي دا دی چې 2 به وي یا به د 2 څخه زیاتې وي. عدمي شرط دا دی چې معنی دا به نه وي موجوده، د مړي زوی به نه وي موجوده، د مړي لور به نه وي موجوده، او د مړي لمسی وینې دا به نه وي موجوده، د زوی چې ورته وایي دا به نه وي موجوده. نو پوتا چې کوم دی یا پوتي، دا د زوی و اولاد ته ویل کېږي، د زوی ته پوتا ویل کېږي، د زوی لور ته پوتي ویل کېږي. نو اول حصه موږ ویل ثلثان 2/3، وینې که د 3 مسله جوړوله 2 به ورکوې، او که د 24 مسله و 16 پکې وړي، خو شرط وجودي دا دی چې 2 به یا د 2 څخه زیات، معنی لمسیان 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي، هر څو لمسیان چې ولې دا ګور ته بیا ثلثان ورکول کېږي. دا شرط وجودي و عدمي شرط دا دی چې زوی به نه وي موجود د مړي، او بل د مړي لور، او بل د مړي لمسی به نه وي موجوده. دا یوه حصه سوله. د هغه لمسۍ ده بیا نصف وړي. که دې مسله د 2 جوړه کړې وه، نو په 2 کې به 1 ورکوې. که دې مسله د 24 جوړه کړې وه، بیا به 12 پکې وړي. خو شرط وجودي دا دی چې دا به یوه وي، معنی د مړي لمسۍ که یوه وله، نو بیا دا نصف وړی سي. وجودي شرط دا دی. او عدمي شرط دا دی چې دغه بیا نه وي موجوده، د مړي زوی به نه وي موجود ورسره، په مسله کې به د مړي زوی نه وي موجوده، او دا رقم د مړي لور به هم نه وي موجوده، او دا رقم د مړي لمسی به هم نه وي موجوده. نو که دا 3 سره شان پکې موجود ولو، بیا د لمسۍ چې کوم د هغه نصف وړی سي، سم نیمه مال د مړي و دې لمسۍ ته میلاویږي. لکه څنګه چې مخته دریم ذوی الفروز کې موږ لور ویلی و چې نصف وړی سي، وینې، نو دا رقم دغه لمسۍ چې کوم دا هم نصف وړی سي. دا رقم لکه د لور پر ځای چې دا ودرېدله. او درېیمه حصه چې کوم ده هغه سدس وړي، شپږمه. که دې مسله د 6 جوړه کړې وه، نو 1/6 به دې ته ورکوې، لکه په قدیم میراث کې چې موږ ویل. په جدید میراث کې، جدید میراث څه معنا، طریقه جدیده د میراث، چې په هغه کې تقسیم د میراث موږ پر نوې طریقه کوو. نو په هغه کې چې کوم دی بیا مسله د 24 جوړیږي. دا طریقه د چا ده، د ملک بشیر احمد بګوي صاحب، د انجینیر ولو. نو دغه په طریقه کې چې کوم دی هغه مسله د 24 جوړیږي، نو 4 چې کوم دی هغه بیا میلاویږي. شرط وجودي دا دی چې یوه به وي، وینې ټیک نښان ورسره لیکلی، یوه لور وله د چا سره، د دې لمسۍ سره یوه لور موجوده وي، معنی د مړي یوه لور ورسره موجوده ده، یوه یې لمسۍ ده. اوس دا سدس وړي، دا وجودي شرط سلو. عدمي شرط دا دی چې د مړي زوی به نه وي ورسره موجوده، ګوره بیټا او پوتا بیا کراس شان دي، دا به نه وي ورسره موجوده. نو بیا چې کوم دی دغه لمسۍ سدس وړي.